خلوت صحیح وشي او جما بکیږي په خلوت کار نه کوي ولو محارم ته په شهوت قتل یا لفظ سره نو نور محارم نه لري بس دغه پکې داخله ده ینه سره د ډولې یا د رخصته په وخت قرآن مجید دا ټیم بلکې ورسره دیږي نیک فلا ګناه ده نشته شریعت بعض علاقو کې داسې طریقه ده چې هغه علاقې ته لاړ شي د علاقې په غرونو کې چیلې سره وي په غر کې د چیلو سرولو درنه 15 میاشتو کې 3 چیلې دا ګناه کوي دا ګناه کوي الناس فرقا انا رواج هغه غیا خرڅکړي در باندې خرڅي بیا خبره ده یو علاقه کې عام فحل نوي او سړی ساتلی وي او خرچه پرې کوي نه بخ پیسې ورته دي ثواب دې دي زموږ وطن کې د خپل اوبوي هغه خلک په خپل نمبر استعمالوي د ځینې خلکو د اوبو نمبر زیات وي هغه بیا خرڅول ګناه ده د ټیوبویل اوبه خرڅول شي ټیوبویل پیژنئ هغه خود په بیع محرز کړی راوی وستلې او په خپل خور کې بیا خرڅای هغه دې په خرچه کوي ټیوبویل عرب باندې اوبر او باسي هغه عرب باندې اوبر او باسي هغه دې خپل خرچې پیسې اخلي او بل خبره دا ده چې هغه اوبه فتوی کې پرتی وي درو وسته د په عمل وکړو یا چې کوم کې روبا سي ته یو شی جوړ کړی هغه نه بیا لختي ته د خپل تین کې راوځي تین پیژنې د تین د خپل شی د پاره کې مخالف دی لختي ته دیواله وای یا د خپل ټوبل پیپ کې راوځي هغه پیپ د دې مخالف دی او بیا ته فورن خرڅای دا خیر دی دا داسې کې څه ګناه نشته دی ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحيم بالإجارة بس پته وګوره بيوعنا بس د اجارات ذکر کوي معاملات په دغه مناسبت اجاره څه ته وایي تملیک د منافع بعوض تملیک د منافع بعوض لکه تا مزدور راوستو او ما خام ولا مثلا 100 روپے دیواره ورکې نو د خپل منافع تعالی درکل په عوض منافع به نه کړه د وجود کې کوم منفعت ته یو شواروس په لزان کې او پراوستو نو تملیک د منافع شو بعوض دې تجاره وای او تملیک د منافع بغیر عوض هغه ته اعاره وای لکه مدرسې ته کتاب درکړي دې کتاب نو منفعت اخلي او عوض نه اخلي نو تملیک د منافع بعوض تجاره شو او تملیک د منافع بغیر عوض اعاره شو یو شی درکې ته فائدہ والا یا ما ته واپس کا نو پیږي په خبر یا سروي درکې ته فائدہ والا مال را موټر درکې به خیراتی ته چکر په لګو بیا راځه یا کتاب درکې او سره شی وبل دوسي ضرورم یو تملیک د عین بعوض دی اتباع تملیک د عین بعوض او تملیک د عین بغیر عوض هبه شو څنګه شو خبره تملیک د عین بعوض بيع او تملیک د عین بغیر عوض هبه شو تملیک د منافع بعوض اجاره شو او تملیک د منافع بغیر عوض اعاره شو ویږي لوس مخکله د اجاره وتوي اوس امام بخاری وایي چې اجاره نشي صالح تړي دا صالح فقط دی تبعی د سار مونږ یو اجیر نګیلا کاوه صالح نشي پیدا کول چې صالح نه او فاسق وي نو هغه تاوان درته یو کار سم نه کوي او بل لري سيزونه ضایع کوي وقال الله تبارك وتعالى ده حضرت شعیب علیہ السلام لور چې پلار ته وایي ان خیر من استاجرت القوي الامين یو خدای مضبوط دی کني چې په اجاره ونی تا د کافینه چې وبېستې دی دي بل امین امانتګر دی هغه سره معلومه چې امانتګر دی په لار اصل د جنې مخکې وا او یوسف علیه السلام ته رسټو موسی علیه السلام ته رسټو نو جنې په باندې بهاوارات لرونه پاندې ښکار کړي موسی علیه السلام دې رسټو شاه او مال شان आवाज کاوه چې کی طرف ته او شیا ګس طرف ته
مې امانت ولید الامین د امام بخاری په دغه معلومه نو مزدور قوي پکار دی مضبوط او بل امانتګر پکار دی والخازن الامین او که څوکیدار دي خازن نه مراد څوکیدار اکثر خلک د خزانه څوکۍ کې د خازن نه لري ام الامین امانتګر ولې امانتګر نه سبب غلو سره صلاح کړي او در باندې ویرا چوي اکثر د بازار د دکانونو چې وایي شي دغه د بازار د څوکیدار تللی وته هغه ته پته دکان چې وایي څوکیدار صلاح وسره به صلاح کار نه کوي خزانه نه داخله کوي خزانه وته چوکونه امانتګر او من لم يستعمل من اراده درې پکې دا ذکر کوي چې څوک هغه څوک چې اراده لري هغه ما عامل کوا چې اراده کوي چې ما مقرر کا ما مقرر وا ولې ځکه دا خایل دې څه مقصد لرا شي غواړي او یا د فضان اعتماد دې له وسره خدای مدد نه کوي وګورئ درې خبرې جواب ما مخکې کړی دی ښا او دې زمانه کې اهل شتنا نو په یو سری ارث نیکان خلک وي چې مونږ خو تقاضا نه کوو ټول خوستا خودیار په مشران شي اجیران دا ټول اجیران وزیر اعظم هم اجیر دی ولې په اجرت په تنخواه زموږ خدمت دی سکرټریم اجیر دی دا ټول اجیران دي خو دوه قسمه اجیر دی یو اجیر مشترک یو اجیر خاص راغلی شي انشاءالله دا چې څومره نوکران دي سرکاري کې د رکوټي نه ونې څنګه ته پورې دا ټول اجیران دي او ټول امانت ګرځي خیانت خو پکې نشته ټول سم امانت ګرځي زموږ پیسې ښه په اسانه او ښه په قلاره کور ته یاوړي ښه په اسانه کله په یو باندې کیس جوړ وي او کله په بل باندې کیس جوړ وي او د ملک پیسې د ظالمانو تباه کړي ملک یې غریب کړ او چې څومره پیسه ده د بار ملکونو ته وچلوله او زه حیران پدې چې په دې پیسو به دوی کوي څه هله د پیسو په ګټې پسې په منډه دي که نه زه په دې سوچ کې بلکل دماغ زما کله سوچ نه په دې پیسو به څه کوي یعنی ابلوز ما اوریدل چې زرداری یو ډمه د انډیا نه راوستې وه او یو سندرې وې یو ډمه د انډیا نه راوستې وه او یو سندرې وې او چې واپس تله نو 12 کروڑ روپۍ یې نو ابلوز حیات آباد ته تللی وم نو په حیات آباد کې یو مولوي صاحب راته و چې دلته په یونیورسټۍ کې یو تقریب دی او موږ هغې لپاره محنت شروع کړی دی نیټ هغې کې یو ډمه به راځي یو سندره به وي په 9 لکه روپۍ او ټکټونه هغه یونیورسټۍ والا خرڅوي په 7000 روپۍ ټکټ او د دنیا ټکټونه خرڅ شو په 7000 روپۍ ټکټ او هغه دمه به صرف یو سندره وي او په 9 لکه روپۍ به وي او بیا به ځي په 9 لکه روپۍ نو دا پیسې په دغه لارو ځي دا خرابې پیسې بیا په دغه لارو باندې هغه مولوي صاحب ما ته وایي چې موږ نه پرېږدو موږ خبره کړې ده ورسره یونیورسټۍ والا ته جلسه کوو جلوس کوو خو د جنجال ته نه پرېږدو دا زموږ د ملک حالات په کروڑونو روپو باندې یو ډمه سندره وایي په کروڑونو روپو یو ډمه سندره دا د ټولې پیسې په دې ځایونو لاړې دا چې کوم دا جامې مامې نه ده هلته کې جینۍ ودرئ او جامې ورته واچوي دا چې یو چکر داسې ووایي داسې لاړه شي داسې راشي 10 لکه روپۍ یوسي په دې جامو نمایش کوي څه ورته وایي هلکه ماډل څه شی دی نو ماډل وایي دې جینۍ ته ماډل وایي دې هلک ته ماډل وایي دا چې کوم چای والا ته چای والا د بله 200 روپۍ ورکړي دا ماډل شو نو دا پرې وګورئ دا ته چکر ولګوي او جامې اچولي صرف او خلک راغونډ چې وګوري او دا یعنې زموږ خلکو دماغ تښتېدلی عقل بالکل نشته دې ته ګوري چې دا جامې خو دې پلان کې ډمې واچولې بس او دې جامو باندې کې مونږ واخلو په دونه پیسو هر څومره پیسو نو جنت ته به پکې وځي ځکه چې ډمې شولې یې خدای بې خو باسه دا په زول پیسې په زول په لکونو په کروڑونو روپو یو د انګلند او د امریکې د ډمو جوړې خرڅېږي کومه ډمه چې یو جوړه واچوي یو ځل دوه ځله بیا خرڅوي د هغې نمایش کوي یو جوړه په لکونو ډالرو خرڅېږي ولې دا پلانکې ډمې جوړېږي
خدای دې بیخ هغه مردار یې وباسي هغه زناکار نو دا قرآن کې راځي خیر خبر بل پړاله خو حاصل د کلام دار چې زمونږ دا ټول امانتګر دي مخکې را ومن قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا ابو بكر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يؤتي ما امر به فيتنبه الخازن الامين ورد الخازن الامين راځي الذي يؤدي ما امر به کوم څه باندې مامور دی هغه په صحیح طریقه ادا کوي دا مامور دی چې مال او ثانه مازیګر پورې کار کوي صحیح طریقې سره وکړي طیبه نفس ولې خوشاله ده څنګه چې کینه اسویلی کوي نو احد المتصدقين یا احد المتصدقين دلته خدا معنا ده چې تا دې خازن ته وځي دا پیسې چاله ورکړه دا مدرسې له شابه اوسه او غیر مدرسې له یوسي او دا په خوشاله یوسي لې خپني یا ما ته وی چې په دې باندې از مدرسې لور کو د بدن کتابونه اله یؤدي ما امر به او لې په خوشاله لې درز نه کې چې خو به د مال راکړي خو په ثواب شي نو مناسبت ده الامین دې مناسبت شي شابه ومن قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر عن ابي بكر عنه قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم عن الجانب من أسنانه فقال تقول ما أعرف ما يجب أن يعمل وما تفتنوا چې عمل طرف کوي نبی رسول الله د مبوت سفارش وکړه ايضا مې چې نستعمل على عمل من اراد دې دې بشتره مناسبه شو وجه مويها او راعي د غنم ګل چې له فقيراتونو باندې سراول جایز دي کته چې را دې کې خو اجرت مجد عمل مجهول دي څه پته لګي دې بداګل چې اړې مړی کې او مړی باندې کې خو ګل چې له خپل خوراک کوي هغه مړی ځان دې مړی او کنه مړی دی خو غریب پر ډیوټي کوي کنه گیا دے لے بوزی کہ جب گیا دے لے بولنا تو بے اجرت نہ کی کیا بچا وہی قال حدثنا احمد بن محمد بن مكي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا عن ہر پیغمبر ما بعث الله نبيا الا عن غنم قال چې له سره دی قانون دی دا یو ټریننګ د نبوت دی ګل چې لو سره سره بیداری وی خي چې وی خپل پیغمبر به سبب یا وی خرالي ګړي چې لو کې مشقت ډیر زیاتې ګرځي وو پسې دې مشقت بل چې سبب هجرت کې jihad ده ګړي چې لو پورا سړی حفاظت کې چې شر مخکرانه شي دې ول امت حفاظت کې چې سبب شیطان یا دښمن نه اخوات ګړي چې لو سره سړی ګرځوي غیاګانو پسې پیدا ورکړي دې ول امت سبا هدایت پسې ګرځي نو دا ډیر زیات پر دې ګړي چې له سړی ټول تمنل دې کې چې سره پردي د قرن امت پر شبهات هم ساتي ایو ټرین صحابه وتوي وانت يعني انت رايت يا رسول الله ام لا فقال نعم كنت ارعى امام بالكيله وسراولي على قراريط لاهل مكه نو بعض حضرات الى القيرات جمع لكن بعض علماء فرق في القيرات جمع وقرايط تا قيرات جمع څه دي قرايط تا د تخصیص قراریط راځي نو کوئی چې د قیرات بعض علما قیرات مستعملي او بعض قرات مستعملي بعض خلک دایې پرې باندې بدلی د قیرات نشي جوړي قرات نو د قرات جمع بیا قراریط راځي او بعض حضرات وینا د قیرات جمع قراریط ته ودا قراریط چې دل تراغه د زینو فقراریط زې کې به مسره ولې علوم به معنا راځي حدا ها او بیا تاسو څه ګناه نه ده ها مشرک په جارا غشته شي اهل اسلام دي وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر هغه سره معامله کوي د پټی کرے او نه مجرستا د کدي زمانہ کې د چین خلک راشي او دلته په سړکونه جوړي جوړته ونیسي کنه د چین د جاپان خلک راشي سړک په جوړي موټرې په جوړي کارخانو کې په کارونه کوي جزونه په جوړي نو دا ټول استیجار شو ها یو سړی د بنو الدیر قبیله د پیجاره ونیو ثم من بني عبد بن عدي الاول د بنو الدیر د خلکو سره حلف کړو هادي انتلال فوجن جو او خریت ماهر نوم عبد الله ابن اوريقه چې په هجرت دی هادي چې مونږ تلار شي او د تجربه کارو د دې ماهر بل هدایت دا قد غمسا د سړي په پور کړی ولا لاس یمین حلف فعال د عاص ابن وائل کې
او په پیژنې چې چاته ویل چې زه ستا روغ شم ته زما روغ شوې نو لاس پې یې غوپکه په اوبو کې لاس پې یې غوپکه چې به زموږ لاس یو بل سره یو شو یو بل مدد به کوو او دوی په دین د کفارو د قریشو په امیناه دواړو امینو ګڼدلره اگر چې سړی کافر فدفع الیه راحلتهما او خپلې اوښې وله ورکړې او وعده یې ورسره وکړه د غالصو د درې شپې نه پکې درې شپې پس به غالصو ته راشي مونږ به بوځې فاتاهما براحلتهما سبیحة لیال ثلاث فارتحلا دواړه ورسره روان کړو وانطلق معهما عامر بن فهیره ورسره خدمت لپاره تللو دا د ابوبکر غلام او دلیل دیلی ام عبدالله ابن وراقط فاخذ به طریق الساحل د ساحل په لارې بوتل دا بعضې کسان به په ماهرین به د لارو نو چې قافلې به کله د تجارت لې دي به په اجرت ځان سره بوتل هغې ته به لارې معلومې وې دته د مدینې لاره معلوم ګوره ساحل باندې بوتل په عامه لارې بوتل شبه غرض یې څه دی امام بخاري هم دقې نه معلوموي چې اجیر دي ونیوه خو ماله به میاشت پس کار شروع کړې ټیک ده اوس نشته او بعد شهر او بعد اجازه دا دواړه په شرط دي الذي اشتراته اذا جاء الاجل لکه ورته وایي غالصو ته به درې شپې پس راځي او موږ به بوځې هغه وخت نه به عمل شروع کېږي سبا د درې مشتې برابرې هغه وخت نه به کار شروع کېږي او په جهاد کې اجر نیولی شي البته اجر له به د غنیمت څخه ملاویږي که نه دا به کتاب الجهاد کې راځي انشاءالله العسرت پیژنې تبوک والا دا زمان اعمالو ډېرې اعتمادي لکه ما رب الله جل وعلا تقريب بعيد سفر وقرمي وها كان لي أجير ده مناسبات تبع وقد قاتل الجنب في إنسان كذا زمان لي أجير وشافوا له يوم فقتل بل أغلب تراخك فندر ثنيته ثنية ولا مخغاق ولا وسط فندر سمانا مخغاق ولا وسط وسقطت نغاق فريوة فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته الثنية ولا هدرك وهو دویته زما غاف استری دې وپرې خو دا بوت استا په لار کتاب ولې چوپلا زخمي ماتوله دی ولا دا به شک نه لګاو کنه قال اخي وقال كما يحزم الفخل لك ذوقسان في فخل باندې پر دې غاف لاس ماتي کتاب ولا بوت ماتوله قال جاء واحد عبد الله بن عن جدي مثل هذه القصه رجلا عد يد رجل فاندر ثنيته فاهدرها ابو بكر شابته يجيرونسي او نیټه ولا ذکر کیو عمل وتا او نه خای نیټه ذکر کیو عمل وتا او نه خای بس وی تو ما سره یو میاش کار کې څه کار کې بس هغه اور کی معلوم نه کړه اور کی معلوم عمل وتا او نه خای پروا نشتا اور کی معلوم چې څه کار وکړي موسی علیہ السلام ته ما سره بکار کړه اور کی معلوم وکړه چې شعیب علیہ السلام بوډا دې چې سره ورغوا وایي په خبره د کور نو کار کول وال لکه اوس چې باید سړی په تنخواه سکون دي چې ما سره کار کوه وتداونه چې څه کار وکړي ته دا کاری سودا بټ پرولې ماشومان سکول ته وبوځي وایي چې ډوډۍ برولې د میلمه خدمت پکې څه دې پروا نشته او پسې شي دا اجر خاص اجر وحده ورته وایي شابه هغه کار نه کې خو چې میاش پورې کی تنخواه به ورکړي ها او اجرت الله دې اجر ثواب ورکړي ها آیت چې پریوزي او دار علی جوړ کا دیتا عمل وتا دو صورت دي کله وتا زمانه خو کې دونه بکار کې په عمل یو کوي نه کا تارا و سودا دې ډډې والا او تیرا عمل تاسو مراد کړي نه دي او میا تیرا په ترخاب ورکه او کله وته دا کوټه به جوړه ته پیسې بدل کو ټیکا والا ورکه هغه پیسې ال لازمي دي چې کار سره ورسې ورپسې شه او دې کار څنګه راځي کوم دا راځي چې موږ یو څه نه بلنه اصل او کار کوي او موږ یو واحد دې راځي چې موږ او نو ورته موږ دې راځو ما کوي او نور اورېدلې دي هو دا غنه چانا ها ودې صبر کوا ابراهيم بن موسى قال هشام بن قال ان ابن جريج اخبرهم خبر ورسلهم قال هشام او د مرګ لرا
قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه أو ذلك أخبرني يعلى أو عمر يزيد أحدهما على صاحبه يعلى أو عمر ليوبنا الفاظ زيادة سوقي ولا فسوقل وغيرهما قد سمعته وغيرهما أو أخبرهم غيرهما خبر ورکړی ددنه علاوه نورهم يعلى أو عمر علاوهم قد سمعته ابن جريج وجد غير نمي مورد لي يكسنگ يعلى أو عمر نمي مورد لي أو كسنگ يعلى أو عمر سعيد نقل كي غير نقل كي سعيد دوسر فتح قدرت لا الفاظ يعلى ودا عمر دا نور ندي او دي خدا الفاظ دي دوار او دا دوار په یو ځای کې ها دا دې پور تک دیواله ودرو ها ګور مناسبت د باب عداد موسی عليه السلام او توي توجه سره پیغشتو کنه غیر کارونه کې چوجت حرام او په قران نقل من غیر نکیرین نو که چاته وی دیوال به جوړه جرأت پر راکې جایز شو شابه او بوداو خیته ها دقه مناسبت شو دغه دلیل چې مازیګر نستانو کې یاد دي کنه ځکه عمل خو اله دلته کم شو چې مازیګر نستاو مستول کې بیا عمل زیات ته ها بس مناسبت غریقه فقد يقول أن الله تعالى أخبرنا عن الله تعالى امان ورکی بیا دوکو کې سړی ملک دا ګناه ده مناسبت دباب شبه او اشتري شو او اجرت ماله نو کار نه کولی ها لازم ته باقي عمل پورا کې خپل اجر والے کامل انکار کوي شو ګلستړي شو وتاجر اخرين بعدهم فقال اذا باقي وصات پورا کې ولكم الذي جاوي لم يكم شرط اقدركم ذا تعمل غير كتاب باقي کې فعملوا حتى كان في صلاه العصر بس كما عملنا باطل بس پیسې نه غواړو ولکل اجر نه غواړو اللي جعلت لنا في غنو باقي کار نشو کولی فقال باقي عمل پورا کې انما بقي من النهار شيء يسير ګور پتو لګی دا چې ما ذکر په مستانو کې دي بابا انکار وکړ واستاجر قوما يعملوا له بقيه فعملوا بقيه حتى غابت الشمس واستكملوا اجر الشريطين اليه ما طول واغث وذلك مثل ما بقي قبلوا من هذا النوع انما بخاري غرض دار يدلته کې خدای مده مجهول شوا عصر نصف النهار معلوم دي ځن ورسره عصر مجهول دي مده نو مونږ وایو چې دا جهالت یسیر جهالت دا قدر معقول دی ځکه مازیګر خلکو ته پته لګي چې بانګ وي دا مازیګر یې اوس هم زموږ د خلک د مازیګر پورې دیاړي کوي نو څوک بانګ مخکې وي څوک وروسته وي خو غور کې خلک په دې کې تسامح کوي نو پنځه شپږ منټه مخکې وروستو تسامح پکې خلک کوي ها او تیر چې دا عمل د فضولي دی هغه چې کم تیر شوی دی هغه حدیث الغار ها عبارات ها
رضو تماس خطان خوراک دوئی ها جماعت مناظرہ احد فراغی ما لرال رفعاتیت وحاما 20 و 100 شپکشری دینار وقت خبری شرط ما در بزینان کری چا بسی؟ او دوکار اثر اوکا کنا مازان فبنا کے اگرد وکون علیها فصرفت عنها ودا احب الناس ما توترکت الزهب الذي اتيتها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء فقلت ان ما نحن فيه فانفرجت الصخرة أين أنهم لا يستطيعون الخروج منها شابتي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فسمرت أجره داغ مزدوريك من تسمير وزياد من كده مناسبات سباب داغ مال بزياد كداغ ده إذن نبا غير داغ ده حتى تدرس من الله فجعل ذلك في قطع عبد الله حكيم يجري فقلت له بما كان يجري إلي وتقول أيها النبي فقال رسول عبد الله بل راوي كده دي ديوال نه پورې غړ دا ارض صالحه فقد لا تعلم كفاره اللهم إن كنت تعبد ذلك في أوانك فأخذ عننا وشاب پیټه وړل د بازار کې خلک وړي کنه بوجي وړي خلک ورته پیسې ورته یو ثم تصدق منهم أجل حمالي ومن قال سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا لي قال حدثنا عن سعيد العجيب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوزن بازار فيحامل بارد بوت شي به ورته خشا ويصيب يوم الدو کټو ور مناسبت د بابې د خلیقه چې پشار پیټه وړل باندې ګټه کول هغه نه صدقه کول بین د بعض ابن 100,000 نوس بال یو لک روپے کو پرتی ګمان نه کوم غزان یادي شابه دلال موټر یو لک خرڅي بل نه یو نه پیسې والی بل نه واخلي زمکه یو لک خرڅي بل نه اخلي چې معین اجر ظلم نه کوي جائز دي ها ولم يقل شيئا وعطاه وإبراهيم وحمد الذي سنتهي بعده وتوي اذا سوف خرصك فسلد به فما زاد في سمره زياده خرص في غفدا دو صورت دي لکه دا موټر دی دا په لس لکه خرص مال لس لکه روپے دا ما دی رته ورګرانه دي ارسو خرص استا بیا به کمیشن نه یا به کمیشن اغالي او کوتوینا مال په لس لکه خرص تا او ستا په کې دونه کمیشن دی نو بیا به فزیات نه خرڅ وي څه خبره او هغه زیات باندې کې خرڅ کو ابدي مالکی بیا ها وقال اذا قال بيعه بكذا وكذا فما كان من ربح فلست خرصك لست كدي ولست كان زياد خرصك ثم رجعت فغلك ابدا مستعمل سنين لا باس به وقال اجر معروف المسلمون عند شروطهم شباب دلال ما جوړې دي چې هم نه شو لیکن دا دینه جواب مونږ کړی ها دا په هغه صورت باندې چې نرګړ وره الله اکبر یا علاقه کې صحت یا سمساری بنا و الا جائز ها دار حرب کې مشرک لا عمل کاوه کوم شي کې خبر نه مشرک نه رښتې چې کولم چې ولا دغه دار حرب کې ولا دوله جوړه کړې او کافر نه او په قدرت روپیا استل ثابت دی هم شاعوي معلم دي شرط لګي مگر یو شی ورکې نو قبول دي چې موږ شرط هم نه ګوري شابه دې یاد را خبره
امام صاحب قائل نو او متأخرین احناف فتوا ورکړي په تعلیم د وجرت او حكم ابن عتيبة لم اسمع احدا كره اجر المعلم واتى الحسن لست درهما معلم له ولم يرد ابن سيرين باجر القسام باس تقسيم كيف وقال كان يقال السخط الرشوة بالحكم ففيصله کې رشوت لري ناجائز فیصله کې او فرشتہ بیا ګناه ده وكان يعطون على الخرص فخرص ورکول شي لکه دا تعلیم والا بچی له ورکا یا دا کارو کا او دا دومره ډېری د کوي استاد خیر دې پروا نشته ها فقال قالوا لكم هذا إيران الذي نزل لحكم يكون عنده أجرام يقاتلهم فقالوا يعني ما بين بيننا ذلك وقال وقعنا لكم كل شيء فقال أن أحد منكم شيء فقال قالوا والله لا أسيبنا فلا ولكن والله فلتجد فقالوا وقاتلهم المستياق اختيارا ونقلها وما أنا بلاكنكم حتى تقولون لا أسوان تصفركم ولا تسلم وقالت تقول الشيء يقول عليهم والحمد لله رب العالمين لقد يقول نوس برد الشيء قال فوقان لا تقول التكليف بينهم استفهام تقريري هذا ثبت وجد ذنبها داها اساس تبرؤ عنه سوق بيان كارو او لا تشتروا ثمنا قليلا وغير جوابنا من كل ها يشبه المسكي شبا ضريبة العبد حسد عبد عبید به بعد دی لا غشتل چې مزدوري به کوله عام چا په حجامت کو چا په بل مزدوري کوله چا په توري جوړولې چا په بل سکول لواري به کوله او پیسې به ګټلې او تعهد د ذرایب د قرنګ خیال ساتل د حسود ذرایب د دیارې وینځو باندې به کارونه کول الکولا او پیسې به غشتي ورپسې ځه امام بخاری تعهد قید لګاو ظلم په مکاوه چې څومره پیسې ګټلې شي او تموج کړو د بشل پیدا کې نه به څه پیدا کولی شي غله عمده قضیه ده ضریبه مرته غله مرته چې خیر دې لګي ته واره ډېر څه مغواله اوسم په سعودي کې زمونږ د وطن د عمال لا چلته موټر چلے دا کابونو موټر چلے ناغي باقاعده غواړي کته دا اسونو غټي واغی دنا بیا د غواړي جایز دي لکه 100 ریال 50 ریال 100 ریال کې دي 50 ریال خو دا افسر نه دا تواخ موږ له ضروري 100 ریال راکې یا 50 ریال راکې نو کتاو کټه دې کنه غل بول نتا په اجازه دی ورشته جواز پښتا ظلم نه پکا تاسو دا پکا ظلم نه ښه بعض وخت دا عمر غریبانان وي موږ یې دونو غټي جګه مالک شي زموږ په کې څه پاتې شي ورپسې شي وقال الحجامي وفيه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وقال حدثنا ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجم او كتبه چې تیر شو په حدیث کې مخکې د حجام متعلق چې مکه او هغه محمود په کراهیت تنزیهی دا محمود شو وایي د جواب وفيه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن عبد قال حدثنا اهل العلم قال يا رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حجم الجمهور وحيث كان لم يقل او تمكلوا هذين ولا بي ولا سفارشو کې لږ شي علاوه هغه دې چې اجر نه یې دا به بعض خلک په جلل مړو ته پیسې به ورکولې میدان دې ګرماو مغنیه ده
وقال الله ما يقول وفتح ما لا يعلم ولا حسنا الا بالغفور الرحيم وقال مجاهد وفتح ايمانكم وان خالفتنا قلوبكم فان ما كان عليكم سلام على بكر الرحمن على بكر بن عبد الرحمن على خلق الرحمن بن حارث بن سلمة بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ومن وحمد إن خلقنا وزرنا في ذلك خلقنا شرا محمد بن جعفر تعالى بحسب عبد رضي الله تعالى عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مالي وبعث في صحيح وإن خلقنا من خلقنا الله وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن حسن عن علي رضي الله تعالى عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في خلقنا في صحيح وإذا استأذن أول فما لا أحد وقال ليس لأن تجارة والكذمة يوم قسمت قال ابن سيرين ليس لأهل يخرجوه إلى تمام الأجل دا ابن سيرين چې کړه دا د استحبابي صورت دی نور که چرته دا تاز مکه یو سړی لور کو مړ شو نو که تجارت فسخه حق بلشتا دا غزامن مونږه کولی شو مستا حق که فسخه خدای خپل اصول دي او فقه کتابي دي هغه اصول دي هغه اصول داري چې یا بدلا دا کوم فصل کې شوی دی دې با اجر مثال ورکړه دا فصل حساب وکړو چې څومره پیسې وري نیم دې نیم زما دي ها دا به ټول به پیسې ورکړه او یا به دا سیو کما چې دله به اجر مثال ورکړم فصل به ټول زما شي دا به 2 میاشتې خدمت پر دا څه مزدور کې 2 میاشتې د خدمت څومره پیسې کېږي مو هغه اصول خو دې یا دا که مدیر مړ شو زموږ فقها بیا لیکي چې وارثان به نه ختمي ځکه عمل خو دې نه کوي عمل خو ادمي دا کې خو جبر دی کنه حق د فسخ لري وکاله چې فصل پوښي فصل پوښي باقي جاره د وارثانو په حال مکو تدویدا او سره کو تړي کام نه کنه تړي هم په څه شي دا ټول د مشورې صورتونه دي ها وكان الله النبي صلى الله عليه وسلم خير من شاكر فتعالى كان بيدي صلى الله عليه وسلم وصلى يسكن ولا يسكن انا رب عليه السلام وكان نو عليه السلام په وفات ختم نشو ولي ابو بکر او عمر په نصف زمانه د عمر پورې دغه شی نبی محترم نو دا دلالتن رضا ده کنه چې پر څه ما خو تاسو ته وایي چې مدیر مرشي نو تاسو ضرورت ده چې کار مدیر نه کوي ضروري کوي ها كان كل النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال أحسن هو من معنى هذا كذا هو بيزن النبي صلى الله عليه وسلم لكن درست كم على ما ده بارح استثناء إشارة ما هو بيزنان هذا درست كتاب الحوالي بدل كتاب الحوالي استخدمه سوى فبابي نبيات بارح استثناء ضرورة تشتا وبدل نسخة كتاب الحوالي ليش أبدا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يوجد أيام يوجد مدير شو أغير مستاجرين شو وأن يوم حدثنا ما يمنع أن نشوف على شيء ما هو أكثرهم أن كان الذي حدث ثم ربيت مكاري ورقه أن النبي صلى الله عليه وسلم شايع بالي كتاب المزارعات بتفصيل رواه له ها شايع بالي كلمه تقول سي پروبري ها وقال رجل وانا كان يوم قراء المزارع چې منع کړی دا اوراشي ان شاء الله ادا چې معین باندې ورکي دا پټي مثال په اجاره در کړی دی نیمه مدد زمو د نیمستا دا ګناه دا رواه ان شاء الله ان عمر حتى اجلاه عمر ابو بکر هغه اجاره باقی پرې خو د انسان په مر ختم نشو عمر هم باقی پرې خو د نیمه زمانه پورې او د عمر په خلافت په نیمه زمانه کې د شام ته جلا وتا بس په کومه څه ها او بس په وایي دې کړه زید بکر تا چې راجا ورته زید ورته وویل چې بچیان یې وشي